الله الرحمن الرحیم. تاسو کې د مذهب په لحاظ تاسو نوم دی؟ مسلمانانو د مذهب څه نوم دی؟ اسلام څه ښایي؟ اسلام دا ښایي چې الله تعالی یو دی، یوازې الله تعالی د بندګۍ لایق دی، او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او رسول دی. قرآن کریم د الله پاک کتاب دی. د دین اسلام رښتونی مذهب دی. د دین دنیا د ډېر ډېرې خبرې اسلام ښایي. اسلام بنیاد په څومره څیزونو باندې دی؟ اسلام بنیاد په 5 څیزونو باندې دی. هغه 5 څیزونه کوم باندې دی؟ اسلام بنیاد دی څه څیز؟ اول کلمه طیبه یا کلمه شهادت، په زړه سره منل او په ژبې سره اقرار کول. دویم لمونځ کول. دریم حج کول. دریم د رمضان مبارک روژې نیول. پنځم څلورم حج کول. کلمه طیبه څه ته وایي او د هغې معنی څه ده؟ کلمه طیبه دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې معنی دا ده چې الله تعالی نه سوا د بندګۍ لایق د عبادت لایق نشته، او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله تعالی رالیږلی شوی پیغمبر. مسلمانانو له په څومره څیزونو باندې ایمان راوړل ضروري دي؟ مسلمانانو له په 5 څیزونو باندې ایمان راوړل ضروري دي، لکه مو ذکر چې په ایمان مفصل کې شوی. لکه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. فرښتې څوک دي؟ فرښتې د خدای تعالی مخلوق دی، د نور نه پیدا شوي دي، زموږ د نظرونو نه غیر دي، نه ښځې دي نه سړي دي. خدای تعالی چې په کوم کارونو باندې مقرر کړي دي په هغې کې لګیا اوسي. خدای تعالی کتابونه څومره دي؟ خدای تعالی ډېر واړه ډېر کتابونه دي او په ډېرو پیغمبرانو نازل شوي دي. په هغې کې غټو کتابونو ته کتاب او وړو کتابونو ته صحیفې وایي. په هغې کې 4 مشهور کتابونه دي. 4 آسماني مشهور کتابونه کوم کوم دي او په کومو پیغمبرانو باندې نازل شوي دي؟ نمبر 1 تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. زبور په حضرت داود علیه السلام باندې نازل شوی دی. انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې نازل شوی دی. قرآن مجید په حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. رسولان څوک دي؟ رسولان د خدای تعالی بندګان او انسانان دي. خدای تعالی هغوی لره خپلو بندګانو او حقونو رسولو لپاره مقرر کړي دي. هغوی رښتونې وي، چېرې دروغ نه وایي. د خدای تعالی په حکم سره معجزې ښایي. خدای تعالی پیغامونه پوره پوره رسوي، په هغې کې کمې زیاتې نه کوي، نه یو پیغام کوي. د نبي څه معنی ده؟ د نبي همدغه معنی ده چې د خدای تعالی بندګان او انسانان دي او وی رښتونې وي، دوی دروغ نه وایي. د خدای تعالی پیغامونه پوره پوره رسوي، په هغې کې کمې زیاتې نه کوي. په نبي او رسول کې څه فرق شته او دواړه یوه معنی ده؟ نبی او رسول کې لږ شان فرق دی. رسول هغې پیغمبر ته وایي چې نوی کتاب یا شریعت ورته ورکړی شوی وي، او نبي هغې پیغمبر ته وایي چې نوی کتاب یا شریعت ورته ورکړی شوی وي یا نه د مخکیني شریعت تابعدار وي.